دین جوړی. دا امام ربیعه رحمت الله علیه د مور په خېټه کې و. د پلار مبارک ابو عبدالرحمن فروخ د جهاد د پاره روان شو، جهاد د پاره لاړو. خپل بیبي ته 10,000 روپۍ ورکړي او ورته وایي دا په احتیاط سره که زه چېرته جهاد نه رالم زه به په دې باندې تجارت کومه، که د جهاد نه لمه نو دا پیسې ته په خپل ځان باندې خرچ کوه که خرچ کولی شي. کله چې دغه والد محترم فروخ لاړو د جهاد د پاره لاړو نو ربیعه رحمت الله علیه د پلار د تلو نه 15 میاشتې بعد پیدا شو. 15 میاشتې بعد امام ربیعه رحمت الله علیه د پلار د تلو نه بعد پیدا شو. کله چې دا ربیعه رحمت الله علیه په شعور کې راغی مور د په تعلیم او په تربیت باندې نظر شروع کو. زما الفاظ واورئ په ذهن کې کېنوئ. مور د په تعلیم تربیت باندې نظر شروع کو حتی چې دا تمام اشرفۍ 10,000 اشرفۍ د دې بچی په تعلیم باندې خرج کړي. دا امام ربیعه انتهایی ذهین او محنتی طالب العلم، تمام علوم جدید فقه منطق قرآن حدیث امام ربیعه رحمت الله علیه دا زده کړي. دومره ولا الله جل جلاله نام نشان ورکو چې په تمام عرب کې د نوم یو دوم مچاوېده، تمام عرب دا پیژانده. د 20 کالو نه بعد چې کله د پلار کور ته راغی فروخ نامې د پلارو کور ته رانږدې شو، نیزه ورسره وه، دروازې له وروړه. امام ربیعه رحمت الله علیه راوتو، دا بوډا پلار کور ته نوځي. امام ربیعه رحمت الله علیه ورته وایي کور ته مه رانوځه. پلار حیران دی چې زما په کور کې څوک دی او امام ربیعه حیران دی چې زما کور ته دا بوډا څنګه به لا اجازه ته رانوځي. امام ربیعه حیران دی چې دا بوډا دا څوک چې زما کور ته رانوځي. د دوانو الفاظ اوچتیږي، یو بل ته د خولې نه سخت الفاظ اوچت شو. ګاونډیان راله، تمام خلک راغی. فروخ ورته خپل تعریف کوي، وایي زه ابو عبدالرحمن فروخ یما، دا زما کورو. امام ربیعه رحمت الله علیه خپل تعریف کوي، زه ردی زګین امام ربیعه یم. په دې کې مور د الفاظ واورېدو، هغه راښکاره شوه. امام ربیعه او ابو عبدالرحمن فروخ دواړه دننه کړو، کور ته دننه کړو. امام ربیعه ته وایي دا ستا پلار و، کله چې دا لاړو د ده د تلو نه 15 میاشتې بعد ته پیدا شوې. 15 میاشتې بعد ته پیدا شوې او د فروخ ته وایي دا ستا هغه زوی دی چې زما په خېټه کې و، دا ستا زوی دی. خوراک یې وکړو، دی دوانو جړل خفه شو چې پلار او بچی یو بل سره تلخ الفاظي وکړي که نه. اذان وشو، امام ربیعه رحمت الله علیه مسجد ته لاړ د مونځ دپاره. چې کله د مونځ دپاره مسجد ته لاړو نو په سبات کې د پلار ته د مور ویل تم مسجد ته لاړ شه مونځ وکړه. یو خبره یاد ساتئ، دا پلار یې د مور نه تپوس کوي، وایي تا زما هغه 10,000 اشرفۍ څه کړي خرچ کړي دي په څه کې دې لګول دي؟ دا زنانه ورته وایي د امام ربیعه مورو، وایي زه ته جماعت ته لاړ شه مونځ وکړه، زه به درله بیا جواب درکم. کله چې دا پلار جماعت ته راغی په مسجد کې د مانځه نه بعد د درس یو حلقه لګېدلې وه. تمامو خلکو د امام ربیعه رحمت الله علیه مخې ته سرونه ښکته کړي، په ادب سره ناست دي، د قرآن درس ورکوي امام ربیعه. دا وایي دا پلار یې وایي زما چې په دې کس باندې نظر ولګېده په دې خپل بچي نو د ده یو اوچته ټوپۍ په سر وه، ما نه پېژاندو. چا نه تپوس وکړو، وایي دا درس چې ورکوي دا څوک دی؟ نو خلکو تعجب وکړو چې امام ربیعه رحمت الله علیه خو دلته د مدینې بچی پیژني، دا څنګه بوډا دی دلته اوسېږي امام ربیعه نه پیژني؟ امام ربیعه نه پیژني او دلته اوسېږي. ورته وایي دا امام ربیعه
ابن ابي عبد الرحمن دی، امام ربیعه ابن ابي عبد الرحمن دی. لار چې دا واورېد ډېر خوشحاله شو چې زما بچي ته تمام خلک داسې ناست دي او دومره لوی شان الله ورکړ دی چې په منبر ناست دی، خلکو ته بیانونه کوي، تمام خلک عزت کوي، تمام خلک ته تاویږي. د الله شکر یې ادا کو. کور ته راغی، چې کور ته راغی خپلې بیبي ته یې وویلو ما نن خپل بچی چې په کوم عزت او په شان کې ولیدو، د دې نه مخکې ما چېرته یو انسان دومره په عزت نه دی لیدلی. ښځې ورته ویلو تا ته د خپل بچي دا شان او دا عزت خوښ دی او که 10,000 اشرفۍ؟ نو دا ورته وایي دا ابي عبدالرحمن چې په الله مې دې قسم وي 10,000 اشرفۍ د دې عزت او د شان په مقابله کې هېڅ هم نه دي. نو مور ورته وایي دا ښځې وایي دا ستا زوی د امام ربیعه چې ستا 10,000 روپۍ ما په ده خرج کړل دي، وګوره دې عزت دی. د اسلام د دې لوی امامانو شاته د میندو لاس دی، پلار په جهاد کې دی، مور یې تربیت کړلی.